نو دا الله تعالی که مشرق و که مغرب و که شمال و که جنوب و ټول اولیاو غوږونو ته الله تعالی دا خبره ورسوله او ټول چې په مشرق کې و که په مغرب و که شمال کې و که جنوب کې او ټول اولیاو په خپل ځای کې چې ناست وو خپل سرونه یې ټیټ کړو داسې غوث پاک صاحب د قدم ته او بلکې هغوی مبارکو ټولو اولیاو دا وفرمیل چې بل رأس علی عین بلکې ستاسو قدم چې ده زمونږ په گردن نه زمونږ په سر او په سترګو باندې ده ټول اولیاو دا وپېژندل او په دې کې غوث پاک صاحب فرمایي په دې کې خواجه معین چشتي اجمیر رحمت الله تعالی علیه په یو ځنګل کې او ریاضات او مجاهدو کې لګیا و چې مجاهدې یې کولې الله تعالی دا ټول ما ته داسې وښودلو اولیاو چې چا سر ټیټ کړو او دې کې خواجه بابا وی چې سر یې داسې دا خبره قدم هذه على رقبة كل ولي الله وایي که نه او خواجه صاحب په ریاضاتو په مجاهدې کې په یو ځنګل کې لګیا و چې هغوی مبارک د فرمان دپاره سر دومره ټیټ کړو چې حتی چې هغه سر دوی مبارک تندی د ځمکې سوا لګېدو هغه منظر غوث پاک صاحب په بغداد شریف کې هغه ګوري بغداد شریف کې هغه منظر ګوري که نه نو خپل مریدان ورسره ناست وو نو غوث پاک صاحب خپل مریدانو ته وفرمیل چې خواجه بابا دومره ادب وکړو ما په دا خبرې قدمي هذه على رقبة كل الله چې الله تعالی به ده ته د هند ولایت ورکړي چې الله تعالی به ده ته د هند ولایت ورته ورکړي عین بعد به بیا سلطان هند او عطای رسول او ډېر داسې دومره ښایسته و پیغمبر اسلام مبارک